کتونکو علب خان شیرپای ما په څنګ کې مې ناست دی محمد نظیف صاحب سره تعارف محتاجه نه دی. د دغه شمالي اشنغر یو سترګور یو سیاسي پوهان او دغه شانتې دلته کې د عوامي جرګه چې کومه جوړه شوې ده، قومي جرګه چې په شمالي اشنغر کې کومه جوړه شوې ده، الحمدلله دغه مشران دغه سپین روبي دغه د ژوند په اخري ډګر کې الله تعالی ته داسې کار واغسته چې په دغه شمالي اشنغر کې ډېر امن قایم دی، روغې جوړې او ورسره چې کوم دی چې چېرته هم خبرېږي نو هغه ځای ته ځان رسوي، د امن او سپینه خبره کوي، خو هغه کم سیاسي ګوند خو هم وي. خو کتونکو په دغه کې زموږ یو مشر، زموږ یو ملګری، یو ډېر ښه انسان ارواښاد جهانګیر مومن، هغه خاورو ته سپارلی شوی دی. تېره ورځ د هغه څلوېښتي وه، د هغه په ژوند باندې به خبرې اترې کوو. د شمالي اشنغر لپاره د هغه د خدماتو نه هېڅوک انکار نشي کولی، خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه خو هغه بیا د منظور پښتین د پی ټي ایم نه او خو هغه په نورو تحریکونو کې د دغه خاندان او بیا د جهانګیر مومن یو مهم رول او نظیب لا سره به ډېر نږدې په دی چې چېرته کې به موږ داسې غونډې له لاړو نو دواړو په اوږه څادره چول او پیدل به را روان او هغه ځای کې به یې ګډون کوو او چې کوم ځای کې به تقریر نه کېده نو هلته کې به دوی تقریر کوو. الله دې راته محمد نظیف ژوندی ساتي په دغه سیمه کې دغه یو انسان چې کوم دی د دوی نه ټیم اخیستی دی او موږ وی چې ضروري ګڼو چې په هغې باندې لږې خبرې اترې وکړو. نن د سره ډېرې مهمې مرکې نورې خو هم شریکوم، د قومي جرګې شمالي اشنغر مشران مې هم رابللي دي، هغوی سره هم خبرې اترې کوم. نظیب لا ډېر مننه د وخت راکولو، خبرې اترې به کوو په دغه جهانګیر مومن صاحب په ژوند باندې. مهرباني ډېره زیاته علب خان شیرپا او تاسې نه ستاسې د ټیم د ملګرو نه چې دغسې زموږ په علاقه کې وخت ناوخت تاسې مهم بنیادي کارونو ته نه صرف زمونږه بلکې د ټولې علاقې وطن سرکار پام راګرځوئ. جهانګیر خان مومن چې کومه څلوېښتي وشوه د جهانګیر خان د تورمزونه د ډکي نه د اسلامیه کالج نه پېښور یونیورسټي نه ایم اے فلسفه کړې وه. د تاریخي مزدور کسان تحریک په ابتدایي ورځو کې د دې تحریک نه بیا چې د مارشالاګانو دورې وي، د مارشالاګانو په دوره کې د ایم آر ډي برخه وه او د پښتونو رهبر کمیټۍ برخه وه، د پونم برخه وه او دغسې په آخر کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه علاوه د پی ټي ایم ډېر سرګرم کارکون اوسېدلی و. چونکې جهانګیر یو کل وختي سیاسي کارکون و نو په دې وجه باندې په سن 1910 کې دلته پوجیانو د اپریشن غضب په دوران کې د کلي نه گرفتار که او بیا د ملکن یا د سوات کم ټارچر سیل ته سره د 15 ملګرو ویوړی شو. په دې دوران کې په د ناجایزو تورونو لګولو دپاره د یو مکالمې سره مخامخ شو چې بیا پې یو د پنجابي پوجي افسر په سر ګزار وکړو، دی په مخ پرېوت، دی بلا ټیم بېهوش شو او بیا چې دی راپاڅېد او بهر راغی په کال 6 میاشتې کې دته د سر د درد تکلیف او بیا څو کاله د مخه مسلسل علاجونه دای وکړو. یو مکمل سیاسي کارکونو او بلکې لیډرو، 2-3 ځلې په الیکشن کې هم برخه اخیستې وه، سماجي اړخ هم ډېر زیات چې کومه دی نو یعنې کامیاب ترینو. زمونږ په علاقه کې د نیټمارو خلاف، د دې سودي نظام والا کاتو د خلاف یا د دې نورو دندو په خلاف د جهانګیر چې کومه دی نو ډېرې زیاتې یعنې قربانۍ دي. قدرت د دې جهانګیر خان مومن په وجود کې هغه صلاحیتونه که هغه انساني وو، که هغه مذهبي وو، که هغه جمهوري وو، که هغه سیاسي وو، هغه ایښي وو او ټول عمر هغه یعنې نوکریانې ونه کړلې. اسلام بهادر خان د لنډي لاهور او دغسې د شیرپاو خان رور کرنل ودود خان خدای بخیلي نورو دیو له نوکرۍ کړې وي. بیا سوات کې په 88 کې د پټواري ولګېده، هغه نوکري پرېښودله او مستقل سیاسي کارکون
یعنی پاتې شوی دی د هغه ډېر خدمات دي او هغه ډیره زیاته قرباني په سماجي اړخ په سیاسي اړخ باندې چې کومه دی نو هغه کړي دي موږ به ورته دوا کوو او په آخر کې ورته موږ د خراج عقیدت او پرزونې وړاندې کوو د علاقې د طرف هم ستاسې د دې چینل د لارې چې جهانګیر خان ته د هغه په شاندارو کارنامو باندې موږ هغه ته د هغې ګوند ته د هغه ملګرو ته د هغه خاندان ته موږ خراج تحسین پیش کوو هغه ځوان چې د وطن په درد خوږیږي که سل ځله په مخ لویږي پورته کیږي او ما ترې زر وارې قربان او صدقه کړي چې د مرګ په پوله ناست وي او خندیږي جهانګیر خان مومن زنده باد ډیره مننه زبردست خبرې کتونکو په شمالي اشنغر کې داسې چهرې چې څه ژوندی دي وختن په وختن به تاسو سره متعارف کوم هغه کې محمد نظیف لاندې دغلته میر عالم شاه کاکا سپین ږیری و خو دې مشرانو دې کشرانو خپل مشر ټاکلی و د هرې پارټۍ ښه چې دلته څونه غټ لیډرشپ دی خو چې کینی نو بیا میر عالم شاه کاکا ته کینه خو کینی نو محمد نظیف ته کینی خو کینی نو میا طاهر ته کینی خو کینی نو دلته کې فلدیان استاد دی دلته کې ډېر غټ غټ نومونه دي خو جهانګیر مومن خو هم په هغې کې یو سیاست یې داسې کړی دی چې بې باکه سیاست یې کړی دی طرفګری سیاست یې نه دی کړی او څنګه چې نظیف له ووایي د نیټو خبرې او د سودخورو خبرې د دې په ضد باندې شمالي اشنغر کې دا نیټي او دا سود چې کوم دی نو دا ډېر زیات و نظیف له میر عالم شاه کاکا هم نشته دا خلا پل کول چې کوم دی جهانګیر مومند هم لاړه تاسو خو یو ځای هم ډېر ګرځېدلې د دې خلکو سره او چې کوم ځای کې دغه نو راغواړي داسې څه واقعه راته بیان کړي چې یاره او بیا بیماری رااله نو ډېر کافي وخت یې هغه بیماري تېره کړله دغه تحریکونو په نتیجه کې چې کوم دی دغه ځای ته ورسېد او ډیره مهرباني دا سن 2021 زمونږ دپاره ډېر تباکن کلونه د سیاسي اتار چړاو په حواله د سیلابونو د بارانونو په حواله او بیا زمونږ د تکړه ملګرو د مرګ چې دغسې نثار استاز دغسې میر عالم شاه الله دغسې جهانګیر خان نور زمونږ ډېر قدرمن ملګري چې دې وخت کې نومونه زما ذهن نه وځي میر عالم شاه الله څنګه چې تاسو ذکر وکړو میر عالم شاه الله د ابتدایي نه یعنې که زه دا ووایم چې د علف خان ډاکټر دی نه د اول بیج پرون ابراهیم استاز مړو نو دا د اول بیج تعلیم یافته خلکو زمونږ په علاقه کې چې پاکستان جوړ شو نو دوی خپل سبقونه شروع کړو قدرت دومره رسا فکر ورکړی چې د مزدور کسان په تحریک کې لاول د مرکز د علاقې د کمانډر په صفت او بیا وروستو د یو سیاسي مشر او د یو جرګمار په صفت په دې علاقه کې په سوونو جوړې کړي غفور لالا دلته ناست دی موږ سره موجود دی دومره جرګې کړي نه ستړی کېده نه مطلب دی ستومانه کېده نه داسې یو کار وګیري چې یاره په دې وخت نه کور ته کاته نه کلي ته کاته مسلسل دې سړي بل د میر عالم شاه الله د جیلونو ډېره که زه دا ووایم چې د آفتاب خان دي نه چونکې سیاسي لیډران او مشران دي د هغې نه پس د ضیاءالحق په مارشلا کې یعنې د دې سړي عمره زیات جیل چا نه دی تیر کړی د ایماډي په حواله باندې یو ځل ماته یاد شي موږ 3 پیرې جیل ته لاړو 3 څلورو میاشتو له او حاجي صاحب بدستورو ملاقات به وخت کې بند و د چیف سیکرټري نه یا د چا نه به دې اجازت اخیسته دیرو هریپور او دا لرې لرې جیلونه به او موږ له به هم ښه خوند راکوو موږ ویل د غټ ظالم سره په جنګ یي بس دا کار ښه دی دې نه بل کار نشته دی نو د میر عالم شاه الله د جیلونو هم ډېر زیاته یعنې تاریخ دی د جرګو هم ډېر تاریخ دی او ته په خدای کې نو که د خپلو بچو د سبق نه به یا خبرو ګینې ښه 50-60 تجربه پټی ورسره و دا نه چې څه تیجت و او نه پې داسې څه دغه و خو د دې هر څه باوجود که په دې علاقه کې غټ غټ کارونه راغلي دي که د مړو یو پیره د 8 مړو جرګه د جانوکو د ګنډېري سره وکړه د ابازو پورې د کوز اشنغره پورې دغسې د سرډېرو پورې د تخبیې پورې د ملکنډ د لمنې پورې دی
پړانګار علاقې تحصیل د عثمان خیلو دې ټولو کې جرګې کړي که ګاډی به و که نه به و په موټرسایکل به ته په ګاډي کې به ته پیاده به ته او مطلب دا دی چې دا کارونه به یې کول زموږ علاقه د یو ډېر ستر نامور یعنی مشر نه محرومه شوه الله دې د هغه ځای او هغه کارونه د دې مشرانو نه والي دا څنګه چې محمد نظیب لا خبرې کوي نن دغه مشران نشته خو یادېږي ولې یادېږي د هغه خدمات داسې په دغه علاقه کې د موقع نه به پیدا کړم نظیب لا یو ایکسټرا دا کمې نمونې چې موږ د اسمبلی ته لیږلي دي او بیا تنخواګانې هم پکې شاټی دا هم په لومړي ځل ولیدې په ستاسو په جون کې ومي چې چېرته تنخواګانو شاټی هم پکې راغی د عمران خان دغه آډیو چې کومه لیک شوې ده یا په دې استادانو باندې دا کم تشدد شو آیا خو یو استاز په غلطه می چې دی مزید چې کوم دی نو مراعات غواړي یا تنخواه غواړي یا ترقي غواړي نو داسې قسمه ریاستي جبر به ورسره کېږي په دې به څه وایي د پاکستان پارلیمنت بېادبي ماپ د ټولو لیدونکو نه او د ټولو کتونکو نه معافي غواړم چې دا یعنی یو علامتي کلب دی چې شیخ رشید دلی یا دا نور یا دلته په صوبه کې چې موږ وګورو نو مطلب دا دی چې د یو پارلیمنت د یو جرګې مینه پې زموږ د علاقې یعنی نه ماتیږي په دغه حساب که بیا موږ دلته د استادانو دې کار ته وګورو انسان جوړونکی د الله نه پس استاد دی د ده درجه دا روحاني پلار وي بیا د استادانو په یورپ کې د استاد دومره قدر دی چې په درخواست ولیکي چې زه فارن سرویسز ته ځم په هغه وخت هغه درخواست نه سفارش غواړي نه ښه غواړي نه بد غواړي یعنی د استاز قدر و قیمت چې د دې ته اندازه نشي کولی موږ دا ګڼو چې دا پرون د ضلالت یو انتها ده چې په استادانو باندې دا تشدد شوی څه د هغې تنخواګانې لیډ شوي دي اسیم صوبه د دیوالیتوب په درشل باندې ولاړه ده نو په دې وجه باندې موږ دا ګڼو چې دې کې د صوبایي وزیر تعلیم یعنی مستفي شي او دنه د استعفا واخیستلی شي چا چې په دوی د وهلو ټکولو د ډزو او د شیلینګ او دغه د لاټي چارج اډر ورکړی دی د دوی خلاف دی یعنی مقدمه دغه درج شي او د صوبې حکومت ته د استادانو نه معافي وغواړي او دغه مطالبې چې کومه دی چې دی یعنی فوري طور حل کی او دا به ډېر ښه کاري موږ خپل هم نن د جرګې مشرانو څخه خبرې کړي چې کیدای شي موږ مازدیګر د علاقه کې مړي جوبلې دواګانې دا کارونه دا ډېر سیوا شوي دي نو موږ چې دې نه فارغ شو نو موږ به په دې مظاهره کوو دا د ضلالت انتها ده چې انسان جوړونکی استاد سره دا رویه مطلب دا دی دلته په میاشتو باندې یعنی درنی شوي نورې لوی درنی شوي دي اسیم پاکستان کې دا پی ټی ایم دا اوس 2 میاشتو نه په هرنایي کې په خوست نومي ځای کې یو ځوان مړ شو د نیشنل پارټۍ او په هغې هلته درنه روانه ده 2 میاشتې دا دی پوره کېږي هر ځای درني دي په اسلام آباد ډي چوک دې ټولو کې نو که دلته استادان راله د مطالبو دپاره خپله خبره وکړله نو مطلب دا کم کفر دی په کار ده چې سرکاري واوري بلکې د استادانو مطالبې دې نوبت ته رسول ډېرې بې مناسبه دي نو موږ د استادانو نه معافي هم غواړو او له حکومت نه د مرکزي حکومت نه صوبایي حکومت نه او د بین الاقوامي امنسټي انټرنیشنل نه مطالبه کوو چې دلته زموږ د استادانو تنخواګانې هم لیډ شوي اوس یې په وهلو ټکولو شروع شوې ده نو چې د دې دپاره د مخنیوي دپاره یو اقدامات وشي ستاسو ډېره مننه کورم آباد ګرانو کتونکو خبره تلم کولې په جهانګیر مومن ارواخات باندې الله دې ورته بخښنه ور نصیب کړي الله دې د هغې خاندان له ملګرو له صبر وکړي په میر علم شاه کاکا پکې خو هم خبرې ترې شوې خو د تعلیم په تباهۍ کې دا یو کسر پاتې و چې استاد یې لوي نه وینې که نو یو استاد غوږ بل استاد سترګه بل استاد پخپا
هغه استادان چې کوم دی هغه په هغه سړکونو باندې وینې پراتو دا ریاستي جبر دی. موږ د پولیس نه ګیله نه کوو، پولیس ته آرډر شوی دی، خو دا وزیر تعلیم به داسې وي. دا هغه کاروبار څه کوي؟ هغه چې غلط کاروبار کوي نه هغه له چې کوم دی د تعلیم وزارت ورکړی. زما په 400 کې په میاشتو ډیو نشته. دا تعلیم تباهي ده که نه د میل او نه د فیمیل. نن ریزلټ چې کوم دی په ملي بګت باندې د نجي سکولونو د بورډ عمله په پیسو باندې ورکوي. نن زما د سرکاري سکول ماشوم چې کوم دی هغه ته په سټیج موقع نه ورکې، هغه ته د مقابلې ځای ته نه راولي، هغه تقریر چې کوم دی هغه ته موقع نه ورکې. تا استاد په داسې جاخو کې اړم کړی دی چې په هغه باندې ته الیکشن کې، په هغه باندې ته مردم شماري کې، په هغه باندې ته پولیو کې. تا ولا په سکول کې 2 کمرې ورکړي دي، اوبه هغوی ته نشته، نور څه سهولت نشته دی. الله دې زموږ په دې صوبې باندې رحم وکړي. او ډېر بد حال دی او دا دروغجن لیډر چې کوم دی نو دروغجني یې ډېره پیله وکړه. کتونکو دغه څو خبرې اترې د شرکول ډېره مننه خوشحاله